شيخ الحديث مولانا عبد الغني عدوم شيخ الحديث مولانا عبد الغني عدوم دزړ ټکور پژړا د هر زړګي عدوم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وكرمت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر صدق الله مولانا العلي العظيم صدر محترم علماء کرام معزز مهمانان گرامی اولا د دې جلسې منتظمینو چې د کافي هفتو مهینو سدی شب روز په محنت او په زحمت باندې د اوقات ان شاء الله العزیز برابر مثمر دي الله دې جزای دارین و دې تورک تقریبا د څلورو صبح بزرگان توقع د شاغ فردی سټیټ باندې د کافی مودې بعد سرکشین ازمر خو صرفي په دا با سعادت تقریب کې شرکت غواړو نور خو میلمانه به ان شاء الله العزیز موږ تاسو ته قیمتي خطابات فرمایي موږ به دا هغه څه د اورېدو په نیت باندې راغلي مختصرا گزارش دا دی چې نن چې کوم عالمي ماحول دی دا زه ویلی سم چې انسانان په دوو رایو باندې تقسیم دي یوه رایه د مغرب د هغه د اتحادیانو د هغه د حوارینو او د هغه مخلوق چې د په تمه یا د ده څه په خوب کې دي د مغرب والا رایه هغه دا ده چې څوک زما په منشه باندې نه وي هغه ته دی باغي وایي هغه ته دی دهشتګر وایي هغه دی واجب القتل بولي او د عظیم سزا مستحق بولي دا په معنا کې تقریبا و عالم دنیا ته د خدایي په صفت باندې ځان ښکاره کول او دا د کافی وخت بعض روایات کې راځي چې عمر د امت محمدیه در زرمی سنې پورې بعض روایات کې 14 صدۍ یعنی 1400 کال مفسرین کرام یوه توجیه دا کوي چې در زرمی صدۍ پورې امت باندې یوه جټکه د تاتا راغلې وه بیا پر زرمه صدۍ باندې غلبه د مغرب هغه شروع شو په 14مه صدۍ باندې تقریبا هغه پیشقدمي شروع او ابتدا مغرب والا د مغرب والا تقریبا د دې چالاکي شیطانی داوی چې یو کار کوي 15 کال مخکې
د هغه د منصبوبندۍ ترتیب وي. نو د ابتدا څخه د مذهب او سیاست سره جلا کړو. حتی خپل احبار و رهبان دا هم وشړل. دوی ته وویل چې تاسې بهره دا په واکمني په اقتدار او په سیاست کې نه لرئ. ستاسې دا مذهب دی، مسجد دی، بزرګي ده. دغسې په امت مسلمه کې دغه ظاهر هم وپاچو چې سیکولر ذهن هر چیرې په امت مسلمه کې پیدا کړ. د سیکولر ذهن په نتیجه کې علماء کرام په حق کوشش دا وکړي د دیندارو طبقو چې هغه د اقتدار او د سیاست د واکمنۍ څخه پر اړخي، ځکه چې مذهب او سیاست دوه شی دي. دومه حربه د هغو تقسیم البلاد، تقسیم الاوطان په عرب و عجمو کې، حتی چې عربو چې کوم طاقت و توان و مقام الله ودی ته ورکړي بعد القرآن، هغه مغرب پاش پاش کی دا مصری دی، دا شامی دی، دا عراقی دی. یعنی په عربو کې فطرتاً تعارفات و تمیزات چې وو هغه په نسل باندې وو، هغه په وطنو په غرو په غونډۍ باندې وو. دغه تقسیم چې پکې راوستی په امت مسلمه کې د هغه په نتیجه کې په عربو کې هم ټوکرې ټوکرې راغلي. دریم د مغرب پر عالم باندې تمې و لالچ او د خوف و هراس، بعضې په تم و لالچ باندې پښو ته راوستو، بعضې په خوف و هراس باندې، چې دغه دواړه د ایمان وزر دي. تمه خدای ته دا یو وزر دی د ایمان، ویره د خدای څخه دا بل وزر دی د ایمان. یعنی که د خدای څخه بیره او د خدای څخه تمه وه، هغه سړي ایمان آلوتای سي او هغه منزل مقصود رسیدای سي. او که چیرې تمه و لالچ د خدا بجا د بل چا څه سو، نو بیا پر شارو باندې، پر معصومو بچانو باندې، پر بېګناه انسانانو باندې وینې وبهولې، ښارونه خراب کو او ظالم قابض جابر په دنیا کې یو غټ فرعون جوړ سو، مس کلندر جوړ سو. لیکن المیه دا ده سره د دې چې ظالمانه قبضې کوي پر مخ روان دی. په مسلمانانو کې چې په چا کې دم دی یا په چا کې حرکت دی یا په چا کې قوت ایمانی دی، هغه د دفاع په شکل باندې یو ډبره ورغورځوي، یا په عربو کې او یا په عجمو کې، او هغه کوشش کوي چې دی نور پر مخ باندې دا خربونه سپی نسي را. دی و هغه ته وایي چې دا باغي دی، دا دهشتګرد دی، دا انتها پسند دی، دا مذهبي جنون دی، دا مره ګوري. نو د امت مسلمه حکمرانان هغه د ښکار تاجان دي، هغه یې وله نسي، یا د لې په ښکار کې هغه په شهادت ورسېږي، او یا د لې لا پته کې، او یا واسطې د هغه خونخوار ولاست. بیا د هغه په عذابو یو خدای خبر دی چې زموږ دغه ورونو ته کوم عذاب. لہذا دهشتګرد هم ورته وایي، باغي هم ورته وایي، او ظالم هم ورته وایي، او د چې هر څو ظلم کړی دی هغه نه څوک ویني، نه څوک اوري، نه څوک اشاره ورته کوي صاحبه ده. لہذا یوه رایه خو په دنیا کې دغه روانه. دومه رایه دا چې د امت مسلمه اصل موقف دی چې ملک الملوک د عالم دنیا باچا صرف الله دی، او قرآن پاک دا ضابطه حیاتی د ټول عالم د پاره دستور منشور دی، او کلمه گویه دا د هغه فوج دی، ملائکه انتظامیه دی، فوج چې د اسلامي سرحداتو تحفظ کوي، دا کلمه گویه مسلمانان دي.
لہذا قرآن چھ ضابطہ حیات سوا کہ څوک د قرآن سے منحرف وي که څوک د قرآن سے سرکش وي هر هغه څوک چې هغه په طائفه کافره کې ځان بولي یا په مسلمه کې ځان بولي هغه ته باغي ویل کېږي او هغه دی په دنیا کې پر مخ د مځکې باغیان ان الاولا قد بغوا علینا دغه کافرانو پر موږ بغاوت کړی دي پر موږ تجاوز کړی دي او دا دی باغان دغه قرآن پاک هم ودی ته جا بجا وایي چې د صراط مستقیم متوازن لار بله دی غواړي او په هغه کې یبغونها عوجا د قرآن په تعبیر باندې صراحتاً دغه مخلوق چې قرآني نظام نه خپلوي او قرآن ضابطه حیات نه ګرځي دغه خلکو ته وایي باغیان او زموږ قرآني تعلیمات دغه فوجیانو ته چې د الله عسکر دي متحرک و باهمت مسلمان چې په اصطلاح د شریعت و هغه ته مجاهد ویل کېږي دغه مسلمانانو دا جند الله دی حزب الله دی دا د الله جل جلاله عسکر دي د دې اوله فریضه مبارزه د باغیانو سره ده ځکه چې په ملک ډېر مجرم غټ مجرم هغه دی چې د قانون د ملک باغی وي د الهي قانون باغیان دا دغه مغرب و اتحادیان او دا هغه بوډاګان دا هغه وهابیین دا ټول د قرآن باغیان د قرآن د باغیانو سره به څه سلوک کېږي اول به هغه ته ملهم پټوي ځکه چې دا کفر و بغاوت دا په بدن کې د انسان یو زخم دی ملهم پټوي امت مسلمه و هغه ته څه ورکوي و هغه ته دعوت ورکوي که په ملهم پټي باندې نسي جوړ بیا هغه دپاره اپریشن دی په اصطلاح د شریعت و هغه ته ججه وایي که چیرې په هغه باندې هم اصلاح نه وسوه نو بیا به دغه افت زده اندام کټ وي بیا به سر قلم مال ضبط به حکم سرکار یا عمر بر جیل او یا ملک بدر و دغه ته وایي جهاد لہذا جهاد دی د باغیان پاک دغه پر موږ چې توره ورځ د مغرب د طرف را رسېدلې ده اول باغیان دغه بیا چې دا بوډاګان پیدا کړي دي په عربو په عجمو کې که جرنیل دي که کرنیل دي که فوج دي که ملګري دي دغه د قرآن باغیان لہذا دی پر موږ باندې جهاد روا کړی دي مفتی بش دی او دا واړه واړه دلته په موږ کې رایله کړي دي جهاد دی پر موږ باندې کوي ولې وایي تاسې د بش د منشې د مغرب د اصولو باغیان یاست نو لہذا چې موږ باغیان سو دی جهاد پر موږ باندې کوي او قرآن و حدیث اصول شریعت باغیان و دی ته وایي نو بیا خو به لوی قاضي دی او که مفتیان دي پر هغه ټولو باندې به جهاد او موږ تاسې وینو چې د 14 کلنۍ بچانو مدرسې بمبار شولې او 98 معصوم بچان طالبان پر یوه ځای باندې شهیدان شو په درزونو ماجتان په شهادت ورسېدو په درزونو علما کرام په پاکستان کې به دا کال به درې کې هغه علما په شهادت رسېدلي دي چې هر یو د لسمې پاکستان پیشوا و او د هغه تر اوسه پورې نام و نشان نشته چې دا چا مړ کړو نور ملایانو پیرس هم تیار دي دلې په پاکستان کې هم تیار دي او دورې هم استولی لہذا د دې جهاد پر موږ باندې خدا دې روان دی جهاد ورته وایي او زموږ د دې خلاف مبارزه کوي څوک سر قرباني کوي مبارزه کوي یو باهمت ځواني موږ به دغه حد ته اوس را رسېدلي دا چې پر سټیټ باندې ناست دي دغه بزرګان موږ چې موږ وایي د قاعدې سره موږ تعلق نه لرو د تحریک سره موږ تعلق نه لرو د طلبائزیشن سره موږ تعلق نه لرو موږ نو چې د هغو سره تعلق نه لرو بیا خو تبلیغي سلسله د دعوت لپاره دا نه ده بده تعلق نو څنګه نه لرو خو جهاد به قرآن جهاد بللی او اسلام به جهاد بللی
او که دا دهشتګردي ده د افغانستان دا دهشتګردي ده د ایران دا عراق دا دهشتګردي ده او د بل ځای دا دهشتګردي ده د دې دا مطلب سو چې نه شهید وجود اوس لري نه جهاد وجود اوس لري د جهاد څخه انکار چې د جهاد څخه انکار او بیا خو د جهاد پر موږ باندې فیل کړی چې موږ د جهاد پر موږ باندې فیل کړی زموږ مرګونه وزان سره واکړي نو بیا به موږ څه کوو یا خو د دې پښو له ورځو د دې اتباع به کوو اوس دغه یو مسله ده چې په نن وخت کې چې زموږ حکمرانان دي دغسې چې هغه قوانین دی رایج کړي دي چې هغه متصادم د شرعي قوانینو سره دي او پر هغه باندې مستمر دي استخفاف د اصول دین کوي اختلال په امور المسلمین کې راولي انتقاص د مؤمنینو کوي دغه حکمرانان متعلق اطاعت پر موږ باندې ضروري دي همیشه د پاره هر قسم حکمران چې وي د هغه اطاعت پر موږ باندې ضروري دي د حذیفه رضی الله تعالی عنہ روایت خدا دی چې یا رسول الله دا رڼا د اسلام چراله بیا به شر راځي ولو د شر بعد بیا خیر راځي ولو خو دخن به پکې اوس دخن څنګه دی ول هغه حکمران به وي چې یستنون بغیر سنتي ويهدون بغیر هدي زما د طریقو څخه بغیر به نورې طریقې خپلوي او زما د هدایات څخه بغیر به نور هدایات حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ ما ورته ویل یا رسول الله د دې څخه بعد دې لا هم شر و تیاره راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دعات علی ابواب النار هغه مشران وي چې هغه به د دوزخ پر کناره باندې خلک به بولي چې په موږ پسې سي خیر په دغه کې دی او خوشحالي مې په دغه کې فمن اجابهم قذبهم فی النار که څوک په دغه تور مخ باندې پسې نو هغه خالص دوزخ کې ورځي ولې د مخ چرته چې وګوري هغه د دوزخي نو شدا په پسې سي دغه به بیانې دوزخیان حذیفه رضی الله عنه ویل یا رسول الله په داسې حالت کې موږ څه کوو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جماعت المسلمین و امامهم کچېرې جماعت المسلمین و مسلمانان ټوکرې ټوکرې وو لکه نن چې ټوکرې ټوکرې دي نو بیا به څه کوې بیا یو ځای ځان ګوښه که د دا خلکو تابعداري مه کوه لهذا نن چې حکمرانان دا د شریعت اصولو څخه بغیر نور قوانینو ته رواج ورکوي چې هغه متصادم د قوانینو سره د شریعت دي نو اوس دغه خلکو په حق کې د عزل ضرورت دی عزل یې په جمهوریت باندې راځي او عزل یې په متحده اپوزیشن باندې راځي عزل یې د اسمبلی په مبارزه باندې راځي او که نه راځي شرع مواقف عبارت زموږ فقها رائع چې یجب عزله لامر یوجبه بأن یوجد منه اختلال المؤمنین و انتقاص امور الدین فدې خو هیڅ شک نشته لیکن په روایت کې صحیحین راځي الا ان تروا کفرا بواحا دا اوس کفر بواح دی که نه دی بظاهر خو نه انکار کوي د قرآن نه انکار کوي د رسالت نه انکار د آخرت څخه کوي لیکن مفسرینو یا محدثینو چې د کفر بواح ترجمه کړې ده حقیقي که نه حکمي کفر بواح دغه دی چې د شریعت د قوانینو متصادم قوانینو ته رواج ورکوي او پر هغه باندې مستمر وي د هغه استخفاف کوي د هغه اختلال کوي دغه هم کفر بواح دی چې دا کفر بواح سو نو بیا نظر پر دې باندې دی چې د جمهوریت راستې څخه ته عزل کولی سې تجربه خدا معلومیږي د کوم وخت څخه چې دا جمهوریت او پارلماني نظام په پاکستان کې روان دی تقریبا اسلام وشاته روان دی د دې اوسه پورې اسلام قدم په قدم وشاته روان دی حتی چې د اسلام حلیه بګاړه ده د اسلام چره مسخه ده او د اسلام رڼا په تکه توره شپه باندې بدله ده نو چې په دغه جمهوریت تو پارلمان کې موږ هېڅ نس کولی بیا به شاید زموږ دپاره امر فرضي انقلاب وي
انقلاب څنګه کوو، انقلاب څنګه کوو، ظهور څنګه کوو. پر حجاج بن یوسف باندې خروج بېشک صحابه کرام نه وکړي. هغه کې وجه دا وه چې حجاج بن یوسف شخصي مفسد و، قاتل و، ظالم و، لیکن د نظام په حواله باندې حجاج دغسې مخرب نه و چې نظام قرآني معطل و، نظام د غیر موږ پر سرو باندې رواج و. د دې وجې صحابه د هغه خلاف نه دي وتلي. او امام ابو حنیفه رحمت الله د بني امیه خلاف چې زید بن علي خروج وکړي نو ده ورته وویل چې زه دې د مرچې ملګری یم، لیکن څه امانتونه دي زما سره ابن ابي لیلا ته یې وسپارل، هغه نه قبلول. نو ده ویل که په مرچه کې زه مړ سم دا امانتونه ما نه یې رسولي، دا به یو غټ مشکل زما دپاره وي. 10,000 روپۍ د کومک دپاره ورکړلې او هغه د ابن امیه خلاف خروج و. نیز محمد ابن نفس زکیه او ابراهیم د منصور خلاف د هغه ظهور و خروج و. امام ابو حنیفه رحمت الله د هغه معاون و حامی و. او دا مسله جساس د امام ابو حنیفه رحمت الله عبارت لیکي چې امروا بالمعروف ونهوا عن المنکر. امام ابو حنیفه رحمت الله وایي ارسلوا سوی په پورې کېدلی شي. واخر دعوانا ان الحمد لله. ये थे जमीयत उलमा इस्लाम बलूचिस्तान के सीनियर नायब अमीर हज़रत मौलाना अलहाज अब्दुल गनी साहब